السلام علیکم ملګرو. د عمران خان په خویندو باندې چې کوم ده په هغو هم اکسپایر مقدمه درج شوه. عمران خان وی چې ما مخکې نه خویندو ته وی چې ځئ دا ملک پرېږدئ تاسو ځئ بهر ځئ، خو هغو وی چې نه تر څو پورې ته جنګ کې څو پورې ته لړاویږي هغې پورې به در سره موږ یو، موږ تا یوازې نه پرېږدو. دویمه خبره دا چې پرون کله د مریم نواز جلسه وه، نو هغې کې د عمران خان په باره کې د عمران خان کارکنانو د عمران خان نره بازي کړې وه، نو د هغه جلسې ټوله خوند او رنګ یې والله خراب کړی و. دریم استحکام پاکستان چې کومه پارټي نوې ده هغه لا رجسټر شوې نه ده، خو د هغې نه یو کس بیا استعفا ورکړه او ټولو چې کوم دي دا د پی ټي آی کسانو د عمران خان کسانو، نو دوی ټولو تقریبا چې ټولو استحکام پاکستان پارټي جوین کړې وه او هغې نه ډایرکټ یو کس استعفا ورکړه. او بله دا چې عمران خان نه چې کوم کسان تللي دي نو هغو اوس واپس بیا عمران خان سره خپل ځان تړي او خپل ځان دغه کوي، کوشش کوي او ځان دغه کوي چې یاره موږ د عمران خان واپس پارټي جوین کړو او عمران خان پارټۍ سره بیرته اتحاد وکړو او عمران خان سره واپس شریک شو. بل چې کوم دی رانه ثناء الله چې کوم دی هغه په عمران خان باندې یو الزام بل لګول دی، دا یې ویلي دي چې عمران خان په 9 مۍ باندې چې کومه توړ پوړ شوی دی، کومه دغه شوی دی، نو هغه عمران خان په زمان پارک کې ښه په دغه کسانو ته ویل دي او ښه لکه په یو چال باندې د کور کمانډر په هاوس او دغه شان نور کسانو نورو ځایونو باندې هم دا د عمران خان په چال باندې شوي دي او عمران خان سلا ورسره وه. بل چې کوم دی رانه ثناء الله بل دا هم ویلي دي چې عمران خان چې کوم دی دا به په ده به را روان وخت کې نورې پارچې او نورې مقدمې هم درج کېږي، ځکه چې عمران خان یو دهشتګرد دی، مثالا د دهشتګردو کار کوي، دهشتګردانو سره لاس دی د ده، نو دا الزامونه یې په عمران خان باندې لګول دي، دا پې رانه ثناء الله لګول دي. او استحکام پارټۍ نه چې کوم کس تللی دی او هغه استعفا ورکړې ده، نو هغه د عمران خان سره واپس رابطه کې دی او عمران خان پارټۍ ته واپس راتلو دغه کوشش کوي، خو الان کې عمران خان خو دا ویلي دي چې زه د کسان واپس نه اخلم او که چېرې وایم خلم نو دوی ته زه غټې عهدې نه ورکوم. دا وه د نننۍ ورځې نوې اپډیټس ما تاسو سره شریک کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي مخکې ملګرو سره یې شیر کړئ. ملک علم نیاز چینل لایک السلام علیکم ملګرو. د عمران خان په خویندو باندې چې کوم ده